الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ورحمتنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك محترم و مسلمانانو ورونو د مخکنا د آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت په موضوع باندې بحث
سړی به مسلمانی. صحابه به نبی علیہ السلام ته چې خبره کوله فداک ابي و امي، اے حبیبه زما مور پلار دې پتا قربانی، او خلکو قربان کړي دي. صحابه خپل مور پلار، خپل بچی، خپل مال، خپل دولت دا د رسول الله د مینې نه قربان کړي. نو په دغه سلسله کې ما تاسو ته خبره کوله او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یو ولادت ذکر مې کړو، د یو پیدایش. مخکې ما عرض کړو چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ولادت هغې ته ولادت نوری وایي، یو ولادت هغې ته ولادت جسمانی وایي، او دریم ولادت او پیدایش هغه دی چې هغې ته ولادت نبوي ویلی کېږي. یعنی د ټولو نه اول د رسول الله مبارک نور الله پیدا کړی دی. لا هیڅ په دې کائنات کې نه و، د عالم کې هیڅ نه و، عالم رستو وجود کې راغلی دی. د کل مخلوقاتو نه مخکې کریم پروردگار د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نور پیدا کړو، او دغه نور بیا را منتقل کېده. په دې بحث شوی دی تفصیل سره. دغه نور به بیا د یو بدن نه بل بدن ته را نقل کېده. اول د اسمان د افق نه په څلورم فلک باندې د نبی علیہ السلام دغه نور موجود و. بیا را نقل شو د حضرت آدم علیه السلام بدن مبارک ته، او د هغې نه وروستو یو سلسله شروع شوه. نو د کم بدن نه چې به کم بدن ته دغه نور را بدلېده، را منتقل کېده به، نو هغه بدن به پاک و، هغه به د شرک نه پاک و، هغه به د بت پرستۍ نه پاک و، هغه به د شرابو نه پاک و، هغه به د دنیا د هر غل غش نه پاک. رسول الله مبارک خپله فرمایلی زما نور چې کوم بدن ته راغلی دی نو پاکیزه بدن دی. تر د حضرت عبدالله پورې. حضرت عبدالله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پلار مبارک دی. د نبی علیہ السلام دغه نږدې خاندان، دا نږدې نیکان، داغي تاریخ بالکل واضح دی چې هغه څومره قیمتي خلکو. د شرک په زمانه کې هغوی شرک نه دی کړی، هر طرف ته خلکو د بوتانو عبادت کو، خو چې د رسول الله مبارک کم نور موجود په کم وجود کې نو هغه دا غلطي او دا جرم نه دی کړی. پاکیزه سوترا، ډېر ګستاخ او بېادبه خلک دا تپوس هم کله وکړي وایي د نبي علیه السلام مور پلار مسلمانانو کې کافر وو. یو طرف ته رسول الله مبارک فرمایي چې زما نور هر هغه بدن ته را نقل شوی دی چې پاکیزه دی د هر قسم غلطۍ نه. نو چې د نورې غلطۍ نه پاک شو نو د شرک نه خو خامخا پاک شي که نه، د بت پرستۍ نه خو خامخا پاک شي. زه دا په کومه خوله دا خبره ته کې ستا د پیغمبر سره څه نسبت شته، څه د محبت دا ولري، څه مینه دې شته دی د پیغمبر سره. حضرت عبدالله هغه سړی دی
چې دا د نبی علیه الصلاة والسلام والد محترم دی، لا وعدې ورله نه دی کړی، په لاره روان دی. په دې مکه مکرمه کې یو زنانه وه چې هغه هم د تورات او د انجیل عالمه وه. اول ته هغې مطالبه وکړه ما سره یو ځای شه. بیا ورته ووی زه ما سره نکاح وکړه سلو خان به تاله درکړم. عجیبه خبره. څوک چې واده کوي نو خاوند لګي مهر ښځې له ورکوي، خاوند لګي مهر ښځې له ورکوي، او دی وایي زه به درله دا زنانه وایي زه به درله سلو خان درکم. هغې د حضرت عبدالله په دې تندي کې د رسول الله مبارک د نبوت هغه نور لیده، نو ځکه یې دا خبره کوله. هغه ورته ویل چې دا خو زما د مور زما پلار شته دی، وروڼه مې شته، دا د هغوی اختیار دی او بدکار زه نه یم، زنا کوونکی زه نه یم، او د نکاح اختیار مې د هغوی سره دی، مشران مې شته، طریقه دا ده د دنیا. بهرحال مخکې دا خبره تیره شوه چې حضرت عبدالمطلب دا نظر منلی او که خدای راته لږ سامان راکړه نو یو به حلالوم یو به ذبحه کوم. او دا سوال یې په هغه وخت کې کړی و چې کله عبدالمطلب لګیاو خوب کې ورته ښودلی شوي و چې د زمزم دا چینه راوکنه، دا کویه راوکنه، دا ټپ شوی و، بند شوی و، وی دا راوکنه. نو د سره صرف یو زوی و حارس د هغه نوم، نو په دوه کسه به لګیا و، چا به پورې خندل او چا څه او چا څه، دا لیوني دي په وچو ګټو کې اوبه ګوري، دلته اوبه څه کوي. خو دوی د چا پروا نه ساتله، حتی چې خدای په خپل مقصد کې کامیاب کړل. نو دغه وخت کې دا خبره کړې وه که الله ماله 10 زامن راکړه نو زه به یو د خدای د رضا دپاره ذبحه کوم. هغه زمانه کې دا جایز وه. 10 زامن خدای ورته پوره کړه، اوبه م راووتې، چینم برابر شوه، ډنډونه یې ورته وکنستله، اوبه به یې پکې جمع کولې. نو د مکې مشرکان خو مضر خلک و، شرپسند خلک و، د هغې به هغه اوبه ګنده کولې، ګندګي به یې پکې اچوله. نو چې ګندګي پکې اچوله نو خلکو ته به تکلیف ترې جوړېده، دی به محنت وکړه، اوبه به یې راوښکلي کوی اجورو، په کرکړي باندې بوکه باندې به یې اوبه راوښکلې، هغه به یې تیارې خلکو ته واچولې، خلک به ځان له کور ته وړي. نو دوی به هغې کې څه خزلې مزلې و. دا الله ته سوال وکړه یا الله زه دونه محنت کوم او دا خلک دا چل کوي، زه خو د دوی دپاره دا محنت کوم. عجیبه غوندې کار وشه چې څوک به په بد نیت دغې اوبو ته ورنږدې شو نو په
آمینه بنت وهب د پلار نوم وهب دی او په درېمه پیړۍ کې بیا د رسول الله مبارک سره په نسب کې شریکه شوې ده عبد مناف کې عبد مناف د نبی علیہ السلام په نکانو کې هم راځي او عبد مناف چې کوم دی نو د آمینې بیبي په نکانو کې هم راځي نو هغې سره ولا د آمینې بیبي سره ورله واده وکړو ډولۍ راوړه واده وشو د آمینې بیبي سره یو ځایوالی وشو هغه نور نبوت چې د عبدالله په تندي کې و د عبدالله په بدن کې ګرځېده هغه نور نبوت لاړ د حضرت آمینې بیبي رحم ته و خېټې مبارکې ته لاړ دغه عبدالله بل روان دی په لار روان هغه زنانه مخې له ورله کومې زنانه چې ورته اول ویلي نو دی ورته وایي چې څه وخت مخکې تا ما ته د واده افر نه وکړی دا دې نه راته نه ویلي چې ما سره واده وکوې او کړی مې اوس نه هغې ورته وایي زه بدکاره زنانه نه یم زناکاره زنانه نیم خو د تورات د علم په برکت باندې ما ستا په تندي کې د نبی آخر الزمان صلی الله علیه وسلم نور لیده او اوس هغه نور نشته ته چرته تللی وې وی چې ما له خو پلار واده وکړو دونه ورځې وشوې وی هغه نور د هغه بیبي خېټې مبارکې ته لاړ زه تا سره اوس واده نه کوم دا و نور نبوت خېټې مبارکې ته چې لاړ اوس به تې هغسې بچی جوړېږي څنګه چې بچی د عامې زنانه په خېټه کې جوړېږي خو لږ فرق شته لږ فرق شته د عامې زنانه په خېټه کې چې بچی جوړېږي او څه وخت تیر شي نو ښکاره شي خېټه غټه شي او د عامې زنانه په خېټه کې چې بچی جوړېږي نو د هغه ځای نه ورته لږه خاوره راوړي فرشتې کوم ځای کې چې دی وفات کېږي دفن کېږي د هغه ځای نه پوټی غوندې خاوره راوړي هغې کې میلاو کړي عالمان فرمایي وایي دا انسان ډایرکټ د خاورې نه پیدا دی انډایرکټ خدای بالواسطه خدای ځکه چې آدم علیه السلام الله د خاورې نه جوړ کړی شپېته و مقاماتو نه د ځمکې د هغې نه یې خاوره راغونډه کړې ده او د آدم علیه السلام شکل مبارک یې جوړ کړی او د باقي مانده خاورې نه چې کومه پاتې شوه کومه خټه پاتې شوه د هغې نه یې کجوره جوړه کړه الله دې کجور حدیث کې راغلي ده کجوره زمونږ ترور ده ځکه زمونږ د پلار خور ده د هغې خاورې نه او د هغه خټې نه پیدا ده د کومې خټې نه چې الله حضرت آدم علیه السلام پیدا کړی نو د هغه باقي مانده خټې نه پیدا ده
رسول الله صلی الله علیه وسلم د مور خېټه مبارکه ته راغی نو الله جل شانه جبريل علیہ السلام ته وی چې ورشه د جنت لګه خاوره یوسا او دا کم خېټه کې د حضرت آمینی بیبي چې رسول الله مبارک پیدا کیږي دا د جنت خاوره پکې وو ګډه وډه زما او ستا په پیدایش کې د دې دنیا د قبر د دفن کېدو د ځای خاوره ګډه وډه کړې ده نو د دنیا دا خاوره او د جنت د خاورې څه مناسبت شته چې نسبت خاک لا با عالم پاک د جنت د آبادو د رسول الله مبارک د لوی بول خو چا د سره لیدلی نه دي چا نه دي د پیغمبر لوی بول دا ځمکه فورا ختموي حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین هغه فرمای وی رسول الله مبارک به بیت الخلا ته لاړ باتروم ته لیټرین ته دا اودس ماتولو دپاره بیا به راووت نو بل څوک به ورل نو د بل څوک نه مراد ځان مراد خو د حیا د وجې نه دا ټکی نه وي چې زه به ورلم وی چې بل څوک به ورل نو هلته کې به یو عجیبه خوشبویي وه چې هغه خوشبویي په دنیا کې چېرته موږ نه وو لیدلی او نور به هېڅ نه دا د رسول الله صلی الله وسلم د بولو هغه خوشبویي وه وړې بولې خلکو اوس کلي پته هم ورته ونه لګېدله چې دا اوبه دي او که دا واړه بول دي او د هغې د خولې نه به ټول عمر بیا خوشبویي تله ام ایمن حبشیه ام ایمن د رسول الله مبارک زما او ستا د خولې نه تریو موی خیږي چې کپړې مو نه بدلې کړي او غسل هم نه یې کړی او لمبلې مو نه
وی که وی دلته هلکه دلته کمعقل زویه که دلته که چې کوم دی نو وی نو د جولاګي دا جاله چې په دې غار په دې خوله کې جوړه کړې دا پاتې شوې د جولاګي جاله خو چې کوم دی څه د بیاستې نه نه جوړه او خو د نري تار نه جوړی بیا په دغه یو نري تار کې 400 تارونه نور دي دا کوم نری تار چې تا ته ښکاري د جولاګي دا بیاسته نو دې کې 400 تارونه دي 400 د چا پلار به جوړ کې بغیر د الله د قدرت نه بغیر د الله د قدرت نه بل څوک نشي جوړولی نو ورته وایي چې دا وګوره د جولاګي جاله پکې جوړه ده او دې بوټي ته نه ګوري دې بوټه کې کوترې هګۍ اچولي دي اوس کاغي تللی وی دا کوترې به تښتېدلی وی اوس دا ورته پته نشته دا زبرګه کوتره ده دا خدای را لېږلې ده او دا جولاګا ماما دا خدای را لېږلی دی لارې ورته بنده کړې ده دوی وی اوسه چې واپس وځه خبره خو ټیک ده ایښه بېغمه دننه ناست ابوبکر صدیق ویرېد زما حبیب صلی الله علیه وسلم تحزن ان الله معنا لا تحزن ما یریږه ان الله معنا الله زمونږ سره دی رسول الله مبارک د مور خېټې ته راغلی دی بچی جوړیږي خو څوک پې نه پوهېږي پیدا کېدو ته چې د نبی علیه الصلاة والسلام پلار مبارک حضرت عبدالله ډېره لویه صدمه ورسېدله ترونو ته پلار ته چې دا خو ډېر لوی غم چې یو بچی په ناز و نعم کې لوی شو بیا هغه ته مونږ واده وکړو او د ټولو کشر دی بچی به کېږي او هغه وفات شو نو یو غمي صدمه نو تېره شي نو بیا 2 میاشتې پس رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړ هلکه څنګه تشریف راوړ دا یاد وساتئ زما وروڼو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د مور په خېټه باندې حمل و نو ګورې څوک پې پوه شوي نه دي چې په دې خېټه حمل دی بیا چې کله پیدا کېده نو هر ماشوم چې پیدا کېږي نو مور ته د پیدا کېدو زبردست تکلیف د ټولو تکلیفونو نه زیات تکلیف چې مور اوچتی د بچي دپاره نو هغه د بچی د پیدا کېدو تکلیف او دغه دا بچی د وینو زو ګندی رسول الله مبارک الله پیدا کړ نه حضرت آمینه ابی ته دومره تکلیف ورسید او نه
مور حیرانه شوه او مطمئنه هم ده، حیرانه هم شوه چې دا څه چلو شو، خو اطمینان هم زړه کې دی چې یاره منډې تړلی نه وی، چغې نه وی، سورې نه وی چې بچی مې چا وتښتو. دا اطمینان ورته د مخکې نه الله په زړه کې اچولی و. حضرت جبریل علیه السلام راغلی و، د یو څو منټو دپارې رسول الله مبارک غیږ کې واغسته، د اسمان او د دنیا ټولې فرشتې را جمع شوې وې، وی چې اول دیدار به یې مونږ کوو. ټول ووایه سبحان الله. څه ساده کې شته که داسې امینه بیبي ورله پی ورکړ، صهیبې ورله پی ورکړ. دا هغه بیبي وه چې دا د ابولهب وینځه وه، پی یې ورله ورکړ. هغې لاړه او هغه خپل مالک ته یې وویل بیګا ستا د مړ رور زوی شوی دی، چې کوم رور دی مړ دی حضرت عبدالله د هغه زوی شوی. ډېر خوشحاله شو او دې ته یې ووی ځه ما ازاده کړي. دا ګوتې داسې وښودله، یعنې دا وینځه وه ته د هغه په زیري کې ما خوشحاله کړي. زیری ورکول پکار دي، څوک د باندې خوشحالۍ زیری وکړي شریعت کې ثابت دي. خبره پوه شوې؟ یو څو صحابه د غزوه تبوک نه پاتې شوي وتلي، د هغې توبه قبوله شوه 50 ورځې پس توبه قبوله شوه. نو یو صحابي منډې وایي او یو بل صحابي ته هغه زیری ورکوي چې زیری مې در باندې توبه دې قبوله شوه، الله معاف کړي. هغه سره نور څه نه خپل کمیس یې وښولی ورکوي، دا کمیس مې واله په زیري. ټول وایه سبحان الله. نو څوک دله زیری راوړي چې پلار دی هلکه دوبۍ نه را روان دی، ما ولیده ښه شیرګړ بازار کې نو که په لیټ جیب د لړم نه ناست نو ورکولی یو 1500 روپۍ که نه، پلار خو به دې ډېر شی راوړي. خیال کې مرانه زیری شته په شریعت کې. بعضې خلک نه پوهېږم، زه به نه پوهېږم نو، خو به هر حال عرض مې درته دا کوم په زیري کې دا ازاده کړه ځه. ابولهب مردار شو، ایمان خو یې رانه وړه که نه. د هغې کومه ورځ باندې چې د رسول الله مبارک د ازادولو اعلان کړی او دا ګوتې خوځولې، نو په هغه ورځ پې عذاب هم کمي او د دې نه ورته الله لږې اوبه او شات ورکوي د دې یوې ګوتې. زما د محبوب دا اعجاز دی، دې ته خیال وکړه، دا اعجاز دی چې هغه کافر چې ټول عمر د پیغمبر په دشمنۍ کې تیر کړی دی، خو صرف د هغه په پیدا کېدو باندې د خوشحالۍ اظهار کړی دی، نو په جهنم کې هم پې عذاب اسانیږي او په جهنم کې مو ته الله تعالی چې کوم دی نو اوبه ورکوي. الله اکبر. د هغې نه بعد ورله صهیبې پی ورکړه.
بیا ورته ام ایمن حبشیه او بیا د هغې نه وروسته نور خبره ده انشاءالله یو اندازې پورې خبره وشوله او یاد یې ساتئ لږ شانتې چې که زندګي وه چې آینده د دې پسې اخوا نوره خبره به شروع کوو الله دې موږ او تاسو ته عمل نصیب کړي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا